بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو، یو ځل بیا زه ستاسو ورور فضل کریم ستاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. کتونکو، لوی جرګې وشولې، لوی مرکې وشولې، لوی میټینګونه وشولو، خو بې معنې وشو. څه مقصد ورنه حاصله نه شو. د خبرې مقصد مو دا دی چې څنګه په کوهاټ ډیویژن کې کوهاټ، هنګو، کرک ورسره قبیلې دوه ضلعې هم شاملې دي، خو هلته کې فی الحال ګیس نشته دی او دا درې ضلعې چې کومې ما یادې کې دا پروډکشن زون دی د تیلو ګیس. لوی مقدار کې تیلو ګیس پیداوي، خو د بده مرغه یو وخت نه دلته کې د ګیس لوډ شیډینګ چې کوم دی هغه حد نه زیات سیوا شوی دی. کم وخت کې چې ګیس راشي، موږ دې باندې بار پر پروګرامونه کړي دي، دا مو ویلي دي چې پریشر یې دومره کم وي چې د کور اخلی پخلی نور ضرورتونه پرې نه کیږي. د هغې خلاف یوه لویه جرګه جوړه شوې وه چې د کوهاټ کوم درانه مشران دي هغوی پکې برخه اخیستې وه. هغوی د دې جرګې ممبران جوړ شوي وو، خو چونکې جرګې وروسته بیا دې ضلعي انتظامیې سره د او جي ډي سي ایل چې کوم مشران دي مول کمپني شو، هغوی سره هم ملاقاتونه وشولو. په دې باندې یوه معاهده وشوه چې دغه دوران کې موږ تاسو ته ګیس درکوو. ما په خپل پروګرام کې دا ویلي چې خوشخبري خو نه دی، ځکه چې کوهاټ ته خوشخبري نه ملویږي. کوهاټ ته همدغه شان نمایندګان میلاو شوي دي چې په دغې دور کې خوشخبرنې ډېره وریه خبره ده چې کوهاټ ته میلاو شي. هغې جرګې کې فیصله وشوه چې موږ به دې وفد کې شکل کې ځو او د انتظامي او د او جي ډي سي ایل نور چې کوم متعلقه محکمې دي د هغوی مشرانو سره ملاویږو. غوښتنه به ورنه کوو چې ګیس چې کوم دی هغه چې کوم لوډ شیډینګ روان دی هغه دې ختم کړی شي. په هغې ورځې باندې فیصله دا وشوه چې ګیس به نه کېږي، شیډیول نوی جاري شو چې په دغې دوران کې به بالکل ګیس نه بندېږي. خو یوه ورځ به صرف دا اولنۍ کومه ورځ وه، په هغې ورځې باندې ګیس چې کوم و لږ پریشر ښه و او چې کوم شیډیول یې ورکړی او شیډیول مطابق چې کوم ګیس و هغه یې ورته پرېښی و. د هغې نه پس چې کوم زوړ شیډیول و هغې نه ګیس بدتر شولو. لوډ شیډینګ پکې نور سیوا شو، پریشر یې ختم شولو، سردی موسم شروع شوی دی. بیا هم کوهاټ، هنګو، کرک ته ګیس نه ورکوي. کوهاټ کې دا پوزیشن دی چې خلک دلته په احتجاج وي. جرګې مشرانو یو ځل بیا دا هڅه کړې دی چې موږ به راپاڅېږو او د دې آخری چې کوم هغوی ډیډلاین ورکړی و چې که چېرې دا ونه شوله، زموږ مطالبې ونه منلې شوې، نو موږ بیا چې کوم مین سپلای دی هغه بندوو چې کومه پنجاب ته لاړ دی. بل خوا نن په هنګو کې هم احتجاج شوی دی. مولانا جلیل صاحب چې کوم دی هغې په مشرۍ کې دغه روډ بند کړی شوی و او دغو خلکو هم دا مطالبه کوله چې د موسم چې کوم دی بدل شوی دی، ګیس ضرورت دی موږ ته، خو ګیس موږ ته نه راکول کېږي. دلته کې پریشر هم کم دی، ورسره لوډ شیډینګ هم پکې روان دی. بل خو هغوی دا هم ویلو چې صرف ګیس نه بلکې بجلي لوډ شیډینګ چې کوم دی هغه هم حد نصیبه شوی دی. بجلي بلونو ته که موږ وګورو نو بجلي بلونه د اټم بم په شان په خلکو باندې راغورځېږي، خو دلته چې بجلي کومه ورکوي خلکو ته هغه نشي برابر دی. ګیس هم دا صورتحال دی، بلونه یې راځي خو ګیس نشته دی. بدقسمتي زموږ دا دی، خوشقسمتي زموږ دا دی چې موږ خو پاتې کېږو پروډکشن زون کې، خو بدقسمتي زموږ دا دی چې په پروډکشن زون کې هم موږ ته نه ګیس ملویږي نه بجلي ملویږي. کوم چې بنیادي ضرورتونه دي، کوم چې آئین د دې ملک موږ ته راکړي دي، موږ ته هغه نه ترلاسه کېږي. د دې غټه وجه هم دا دی چې زموږ کوم عمومي نمایندګان دي هغه نالایقه، هغه زه به ته دا وایم چې ناپوهه کسان موږ ټاکلي دي، هغو ته موږ ووټ ورکړی دی چې هغوی زموږ حق نشي غوښتلی، ځکه چې موږ په خپلو باندې ولیدلو چې کومې جرګه وه، جرګې کې چې کومې خبرې اترې کېدلې، نو زموږ مشرانو کې دا بالکل دا زور نه و، دا پاور پکې نه و چې هغوی په او جي ډي سي ایل مشرانو باندې یا ضلعي انتظامیې باندې دا زور راوړی وی چې ما ته خلکو ووټ راکړی، ما نه به سبا خلک تپوس کوي ولې ته موږ ته ګیس نه راکوې. نو نن هنګو کې احتجاج شوی دی، همدغه شان کوهاټ کې هم شوی، ممزو کې، هلته کې خلک راپاڅېدلي وو، هغوی هم دا ګیله کوله چې موږ ګیس نشته دی. زه به دا وایم چې که چېرې دغو خلکو ته دا ګیس مسله حل نه کړی شوه، د بجلۍ مسله حل کړې نه شوه، نو یقینا چې کوم د جرګې مشران دي هغوی سره کومې خبرې اترې زموږ شوي دي، نو هغوی بس دې حد ته راغلي دي چې موږ به اوس اخرنی قدم اوچتوو، خو داسې سخت پرې اوچتوو چې په دې باندې نه صرف د خیبر پښتونخوا مشرانو ته زور میلاو شي، بلکې د پنجاب چې کوم مشران دي هغوی ته به هم موږ زور رسوو. نو آئین چې کوم موږ ته حق راکړی دی، قانون چې کوم موږ ته حق راکړی، پکار دا دی چې موږ د هغې مطابق د دې حکومت چې کوم مشران دي هغه موږ ته راکړي. کتونکو، نوي اپډیټ سره به انشاءالله زه یو ځل بیا ستاسو په مخامخ راځم. تر هغه پورې اجازه غواړم. د الله په امان.